السلام علیکم دوستانو، امید ده چې ښه به یې او روغ او جوړه به یې او د ژوند په مزو کې به دوستانو نن زه تاسو ته یو ډېر زبردست اپلیکیشن ښایم چې په هغې نه تاسو ته ډېره اسانتیا حاصلېږي. ځکه چې یو سړی تاسو ته لګیا دی د هغه ځای نه انګلیش کې میسیجونه رالېږي، نو په انګلیش باندې خو داسې هم نه پوهېږي. نو تا ته ما په بله ویډیو کې دا مکمل طریقه ښیلې ده چې ته به انګلیش څنګه مطلب ټرانسلیټ کړې اردو ته. ته به انګلیش پښتو ته څنګه ټرانسلیټ کړې. نو دغه طریقه ده مندرجه ذیل ټوایلټ، دا ما مندرجه ذیل ټوایلټ ما په دې کې لیکلي دي په انګلیش کې ټوایلټ دی فالوینګ مطلب تاسو خو به دومره پوهېږئ. نو په دې ځای کې ما ته په اردو کې ولیکل مندرجه ذیل ټوایلټ. نو داسې چې انګلیش تاسو ته راشي هغه به تاسو ته په اردو کې ټرانسلیټ کړي، په پښتو کې به ټرانسلیټ کړي. هغه مکمل ډیټیل طریقه تاسو ته ما ښوولې ده په بله ویډیو کې. نن زه تاسو ته یو داسې مزیداره طریقه ښیم چې آیا د دې جواب به ته څنګه په انګلیش کې ورکړې. تا ته خو انګلیش نه زده، خو دلته ته اردو ولیکه، هغه ته به الریډي انګلیش په هغه ځای کې لاړ شي. نو چې دې ځای کې ته اردو کې څه هم ولیکې هغه ته په مطلب په انګلیش کې ورځي. نو زه راځم پلی سټور کې پلی سټور نه زه تاسو ته یو داسې مزدار اپلیکیشن ښیم چې هغه به تاسو ته ډېره فایده او ماته به دعاګانې کوي. دلته زما سره لګیا دی انسټال کېږي 40% ته ورسېدو. زه ویډیو سټاپ کوم، د ویډیو سټاپ کېدو نه بعد چې کله دا شی مکمل شي نو زه تاسو ته ویډیو بیا شروع کوم او زه تاسو په دې باندې پوره مکمل پوهوم چې په دې کې به تاسو څنګه کار کوئ. دلته چې ته مطلب اردو ولیکې هغه ځای به الریډي هغه انګلیش شوی وي او هغه ته به به په پوهېږي که انګریز وي او که د کوم یو ملک وي. ته چې پکې څه سیټینګ کوې مخکې تا ته پکې ډېر سیټینګونه راځي او زه د فلحال د انګلیش په اړه سیټینګ کوم. نو دوستانو که زموږ پیج مو فالو کړی نه وي نو فالو یې کړئ او که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو ضروري سبسکرایب کړئ، ځکه چې تاسو نه پرې سبسکرایب هېڅ نه ځي او تاسو ته به مزیدارې ویډیوګانې میلاویږي. زموږ سره اوسئ. زه ویډیو سټاپ کوم، د ویډیو سټاپ کېدو نه بس چې کله هغه اپلیکیشن ډاونلوډ شو نو زه تاسو ته ویډیو بیا شروع کوم. زه تاسو پرې پوره پوهوم چې تاسو به څنګه انګلیش او اردو لیکئ او هلته به انګلیش ځي. نو دوستانو لږ انتظار کوم، ویډیو سټاپ کوم. نو دوستانو زموږ سره اپلیکیشن چې کوم دی هغه انسټال شو. نو اوس موږ راځو دغه آفن کوو. نو چې کله دا مو آفن کړو نو موږ ته به دغه رقم چې کوم دی سیسټم راواړي نو په دې کې به مو ډاون ووهو. نو په دې ځای کې موږ سره الریډي چې کوم دی اون شو. نو موږ راځو انګلیش ایډ کیبورډ دلته ځان را سلیکټ کړئ دغه کیبورډ. چې کله تاسو دغه کیبورډ سلیکټ کړو نو دلته به ډاون ووهئ. نو چې کله تاسو ډاون ووهئ نو دلته به ایډ کیبورډ ووهئ انګلیش. نو دلته به ډاون ووهئ. نو راځو دلته چې ګورو نو هر څه صحیح دی. نو اوس راځو موږ تاسو به ځو خپل واتساپ له. واتساپ له چې څرنګه موږ راغلو نو دلته ګورو چې موږ ته څه ښیي او څه نه ښیي. دلته اوس موږ ګورو پوره سیسټم ترتیب برابر و. په دې ځای کې دوستانو زموږ سیټینګ لږ غلط دی، هغه موږ بیرته سیده کوو او راځو بیا. دوستانو دلته زموږ سیټینګ رالو. کله هم چې تاسو د دا کولاو شي نو تاسو ته به انیبل ان سیټینګ چې کله تاسو ووهئ نو دلته به دا کیبورډ چې کوم دی هغه بند کړئ او جیبورډ به چې کوم دی هغه تاسو آن کړئ. نو سلیکټ موډ نو دلته راځو موږ سلیکټ کوو جیبورډ بره ډن شو د دې ځای نه. اوس راځو موږ دلته انګلیش هر څه سیټینګ برابر دی. اوس موږ راځو تاسو واتساپ له بوځو د دې سیټینګ چې کوم دی هغه موږ صحیح کړو. نو اوس راځو موږ ته به دا رقم چې کوم دی هغه ټرانسلیټینګ راواوړي. نو موږ به دلته ګورو دوستانو د دې ځای یې کټ کوو. نو دلته به تاسو ته درې نشانونه کتلی شي. دلته لاندې لیکلي زه بیرته ځم دې وخم دلته چې ما وویل دلته لیکلي ټرانسلیټ. کله چې موږ ټرانسلیټ ووهلو نو دلته به موږ په اردو کې لیکو، په سیس کې به لیکو په اردو کې. اوس راځو موږ سیټینګ دلته راځو او اردو سیټ کوو. اردو چې کله موږ اردو سیټ کړه نو موږ رالو کیبورډ مې آن کړو ډن وخه. نو بیرته راشه خپل واتساپ له. موږ واتساپ له چې راغلو نو دوستانو دلته تاسو ګورئ موږ بیا دې ځای له راغلو. د دې ځای به اردو ووهئ. اردو چې کله تاسو د دې ځای سیټ کړه نو د دې ځای به تاسو اردو چې کله ووهئ نو دا به ووهئ اردو پاکستان. دې ځای به دلته لاړ شئ، دلته به ټرانسلیټ راشي. اوس ګورئ دوستانو زه دلته لیکم اسم ګوره اسم میں کیا ہے میں دا ماشین خو ښه
اوس دوستانو تاسو ګورئ بره چې ما ولیکل what in at my brother what is in at my brother. نو دوستانو اوس دا تاسو څنګه چې کولی شئ چې آیا دا مونږ ټیک ولیکل او که نه. نو دوستانو تاسو ته ما په بله ویډیو کې هم دغه اپلیکیشن چې درښیلی دی په دې باندې ما ډېره مزیداره ویډیو جوړه کړې دي، نو هغه تاسو وګورئ، د هغې ځای به تاسو دغه اپلیکیشن چې کوم دی هغه ډاونلوډ کړئ. دې ته ګورئ ها دلته تا ته کوي اسم کیا ہے میرے بھائی، ګوره همغه انګلیش دی چې ما د دې ځایه سینډ کړو، ما ګوره انګلیش نه دی لیکلی، ما په دې ځای کې چې کومه ده اردو ولیکله او په دې ځای کې ته انګلیش جوړ شو. دوستانو ډېر مزدار اپلیکیشن د ویډیو لازمي وګورئ او د نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ چې آینده دپاره تاسو ته چې کوم پرابلم راسي نو د دې اپلیکیشن نه تاسو ناوړه ګټې اخیستلی شئ. نو دوستانو دغه اپلیکیشن نوم دی جی بورډ. دلته دا به تاسو ته په کوم ځای کې ملاویږي، نو لاړ به شئ ډایرکټ انډایرکټلی پلی سټور له. نو چې کله تاسو پلی سټور له لاړ شئ نو دې ځای کې به ولیکئ صرف جی بورډ. ما دلته څه انسټال کړی دی، نو زه راځم بېرته یې لیکم چې تاسو پرې یقین راشي. دلته به ولیکئ، زه راځم انګلیش هم نشته زما سره، بس تاسو به اوس ټایم پرې لګي، نو دلته به تاسو ولیکئ جی بورډ جی بورډ. نو چې کله تاسو جی بورډ ولیکل نو تاسو ته به دغه اپلیکیشن راشي، نو دغه به تاسو انسټال کړئ او په خپل موبایل کې به یې سیټینګ وکړئ. نو تاسو ته به هېڅ مشکل نه وي. نو په لویه رحم سپارم، که ویډیو مې خوښه شوې وي نو لایک کړئ او شیر کړئ او تر بلې ویډیو پورې زه تاسو نه معذرت او بښنه غواړم. الله مو خوشحاله ساته. د خدای په امان.